ان شاء الله دا تمه لرم چې په پاکستان باندې کله هم داسې یو آفات راغی نو د ټولو نه مخکې به ان شاء الله د سوات قوم او بلکې جماعت اسلامي د ټولو نه مخکې ان شاء الله. ډېره مننه جي په الله ګران شي ټلګرامه کې شروع د اګست حوالې سره چې کومه چې د پاکستان په تاریخ کې یو اهم ورځ ګڼل کېږي د هغې په حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ؟ بس مونږ خو دا وایو چې دا خو زموږ لپاره د ډېرې خوشحالۍ ورځ ده او په دې باندې زموږ د پاکستان ازادي مونږ ته میلاو شوې وه. نو پکار دا ده چې مونږ ټول به حیثیت قوم په دې کې حصه والو او مطلب ټول په جمع باندې راوځو. مطلب دا دی او په چوکونو باندې په سکولونو کې په هر ځای کې یو پروګرامونه مناو کوو. مطلب دا دی دنیا ته وښیو چې یاره مونږ د دې خپل ازادۍ چې دی یو ډېر قدر کوو او ډېر په خوشحالۍ سره مونږ دا ماندو دي. د حکومت چې کوم چارواکي دي د هغوی نه څه ګیله شته دی چې هغوی ستاسو هغه ګیلې په دې 14 اګست کې ختمې دي؟ نو زیات د داسې پروګرامونه دي که نه چې هغه زموږ سره حکومت اکثر کې په دې مسلو کې هیلپ نه کوي. لکه هغو خپل څه مسلې به وي د هغو بس په دې پخوا به لکه زموږ په وخت کې په دې کمیټۍ کې ما په خپله پروګرامونه کول. په 14 اګست پر زه رالم او زموږ مشران به رالو مونږ به ترانې پیش کړې نغمې هم پیش کړې داسې په ټولو سکولونو کې به وشوه. اوس هغه پروګرامونه بلکل سکیپ شوي دي چې هغه نه وي. بس یو څو تنظیمونه دي په خپل مدتاف باندې خپل پروګرامونه وکړي نو کېدای شي مسلې حکومت ته خپلې خو مخکې به دا ډېرې زیاتې کېدی چې مطلب څه مطالبه ده 14 اګست لپاره؟ نو زه یم چې کوشش وکړي او لکه کال په کال باندې تقریبا زه یم چې دا پروګرامونه هغه په څه نه څه طریقه باندې هغو په دې چوکونو کې یا په سکولونو کې په هر ځای کې چې دی دا کلیام مطلب دا پروګرامونه وشي او خلکو ته ښکاره شي چې یاره دا ملک چې دی دا موږ ته داسې په اخوا دې خوا نه دی میلاو شوی. ډېر په تکلیفونو او په ډېرو ګډو قربانیانو موږ ته میلاو شوی ده جي. ډېره مننه جي. ګرانو کتونکو تاسو وکتل څنګه چې تاسو ته پته چې 14 اګست د پاکستان په تاریخ کې یو اهم ورځ حسابېږي. همدغه ورځې لپاره څنګه چې په اخترونو کې خلک خپلې خوشحاليانې جوړوي د هغې د 14 اګست د ورځې لپاره هم د سوات خلکو ډېر په جوش او په حروس سره خپله مینې اظهار کړی دی. او تاسو وکتل چې زمونږ دوستان لګیا دي جنډې په خپلو پیسو باندې اخلي او کم چې بغیر جنډې څوک ویني کم پاکستانی کم سواتی قوم چې کوم دی چې بغیر جنډې ویني هغوی د جنډې لګوي د دې نه دوی مینه ثابتېږي. نو د پاکستان لپاره د دې خلکو قربانۍ هم بې درېغه دي. نو دې واکې زمونږ د پروګرام خپلې خاورې خپل اختیار وخت په ختمېدو دی. د خپل کیمرامین زین او اقبال سره سمه ده زموږ پاسون نیوز ته اجازه ورکوي. په لوی الله مسپارو د الله په امان. شاهد امین لطرفه ټولو وطنوالو ته جشن ازادي مبارک شه. لطرفه رحمت سویټ هاوس هنګو. چپ چپ چپ